ولسا نن به یو څو کولاو خبرې کوو. زه د دې سټیج نه خپل محترم مشر ډاکټر امجد خان، جنید اکبر خان او که مراد سعید هم زما د هغه ګوري هغه ته دا یوه خبره د سټیج نه کومه چې زمونږ د سوات او د ټولې پښتونخوا د تحریک انصاف ورکر مایوسه شوی دی او دې وخت کې صرف تاسو درې واړو ته سترګې دي او تاسو درې واړو ته سترګې دي. دا ولس به نور مایوسه کوئ نه، ځکه چې کوم په 26 نومبر دا کوم واقعه شوې وه زمونږ کم قیدیان نیوی شوي وه. اول خو زه د شموزو ډاکټر امجد ته مبارکي ورکومه چې خپل کارکنان یې په جیل کې م یوازې نه وپرېښې او په دې چوک کې م یوازې نه دي پرېښې. خو دا یو ورته د سټیج نه وسویم چې د خپل ولس سره به څنګ په څنګ ولاړ یئ او دا د تحریک انصاف ورکر دی، دا د عمران خان نه او ستاسو نه وروسته کېدو واله نه دی. تاسو وروسته کېدو واله یئ. صحیح ووایئ په ایمان، یو لاس چوت کوئ، لوز وکئ. وروسته کېدو واله یئ. د عمران سره به ولاړ یئ، د مراد سره به ولاړ یئ، د ډاکټر امجد سره به ولاړ یئ، جنید اکبر سره به ولاړ یئ. په ایمان یې وایئ، چوت کوئ لاس او دا بلوم اوس یې وپړخوئ چې د بدادا زوی ته به او دغې مقتدر القوتم او دغې بې ضمیره حکمران ته پته ولګي. وایې پړخوئ، وایې پړخوئ، وایي او که زما د دې سټیج نه د ویډیو په وساطت مراد سعید ته هغه ګوري نو ورته وایم مراده دا یو لحاظ د سره نن د بریکوټ د عوام او د ټول سوات د ولسه او سره عمران سوات خان در سره دا لوس کوي چې بلکل په منظر عام راشه، را مخامخ شه او مونږ ګورو که جاسوسي داري که پولسي او که دغه مقتدر حلقي که تا ته چا لاس واچو په خدای قسم چې هغه لاس دې کټ کړو. کټ کوئ بیټې، ورسره به ولاړ یئ، په ایمان یې وایئ. که چېرته مونږ ته زمونږ مشران ووایي چې ډي جي وخت ته راشئ نو ځئ به، که وایي چې اډیاله ته راشئ ځئ به، په ایمان یې وایئ. आवाज یې نه راځي. یقین وکړئ هغه د سړي زوی نه اوري نو مقتدر حلقې به یې څه واوري. ورځئ به، عمران به راځاځو ښه په زور باندې موږ ورته د دې سټیج نه وایو چې موږ به هله په قلاره کینو چې موږ عمران خان، بشرا بیبي او زموږ څومره ناحق قیدیان دي چې هغه ور آزاد کړي دی. عمران خان یو د دې ملک وزیر اعظم جوړ کړی دی، نو موږ به په قلاره کیننو. دا د سوات د دې ولس مطالبه ده.